یو سړی خپل ښځې له چې طلاق ورکړل نو د دې ښځې به قسمونه یو قسم دا دی چې دا ښځه چې د دې په خېټه کې بچی هم نشته، دا ښځه بوډۍ هم نه ده، دا ښځه وړوکې هم نه ده، ماشومه بچی هم نه ده، تا والا طلاق ورکو نو په دې صورت کې د طلاق وروسته دا 3 میاشتې عدت پاتې لري او د هغه 3 میاشتو وروسته بیا دا زنانه بل چا سره واده کولی شي. که مثال په تور باندې د دې عدت پوره شوی نه او چا دې زنانه نکاح پڑھاو کو او خبردارو په دې صورت باندې هغه سره د اسلام نه وځي. په دې نکاح کې چې کوم گواهان یا خلک بیا په اسلام نه وځي که خبرداري او د دې زنانه په واده نکېږي، دا حرام او ناجایز طریقه ده. کدا خزا خاون یو بل ته چې موږ خزا خاون یو تعلقات قائمي دا زنا ده. د دین کوم اولاد پیدا شو هغه اولاد حرامي اولاد دي، حلالي اولاد نشي کېږي. او که یو زنانه خپل خاون طلاق ورکو او هغه زنانه دا څنګه چې هغه په خېټه کې بچی لري نو د دې عدت 3 میاشتې نه ده، بلکې د دې عدت هغه ده چې سو پوری دا معصوم پیدا شوی نه. هغه په اول میاشت کې پیدا کیږي، که په 2 کې، په 3 کې، سرورو کې، 5 کې، شپږ کې، کال کې او کال نه زیاتم ټیم مړی دا زنانا د طلاق منستو کا کالم ټیم تیر شوی دا بل چا سره واده نشي کولای سو پوری چې دا اور کې پیدا شوی دی. امام زهاق ابن مزاحم رحمه الله ډیر غټ امام تیر شوی دی. د مور په خېټه کې د سلو کال تیر کړی، کله کله دا څنګه کی د مور په خېټه کې سلور کال تیر کړی او کله چې دې پیدا شو نو دغه عقل راوتلی او د خاندل په زور زور د هغه په زمانه هغه د کوم خلکو نو د نوم کې خود الضحاک زیات خندا والا سره نوم ولا دا کې نو د دې پته نه لګي. ها عام طور باندې نه میاشتې شپږ میاشتو نه اخوا نه میاشتې نه میاشتو کې، لیکن دا چې دا د الله کار دی کال نه زیاتم ټیم اورې دي شي. لہذا چې کومي زنانه په خېټه کې بچي دي او خاون ولا طلاق ورکو سو پر شناوړو کې پیدا شوی نه د بچا سره واده نشي کو او دا سن هغه زنانه چې کوم زنانه بډای یا معصومه رخصتی داغي شي خاون ولا طلاق ورکو 3 میاشتې عدت تعظیم دي اب تیری او که یو انسان خپل خزینه طلاق ورکو چې داغي رخصتی نه وشي واده نه وشي سیت نکاح شي واده نه وشي نو د هغه زنانه لپاره هیڅ عدت نشته. بس تا له اوس طلاق ورکو اوس دا زنانه به چا سره واده کوي ولې داغي رخصتی نه شي او تاسو سره ملاپ نه شي داغه لپاره څه عدت نشته. دا ټول احکامات الله رب العزت سو په دې آیات کې بیانې او صلی الله رب العزت په سورۃ طلاق کې بیانې او صلی الله رب العزت په سورۃ احزاب کې بیانې. والمطلقات او اذاننا چې چاته طلاق ملا شوی یتربصنا انتظار کې بساتی بیان فسین خپل ځانونه ته حیزونه پوری درې حیز یعنی 3 ماواری پوری دا زنانه با خپل ځان شماری پس کی په عدت کې بشماری او دا وخت چې کم ټیم نه طلاق ملا شو دا تاریخ بولی کړی او عدت په شروع شي هغه ټیم نه چې کم ټیم نه ماواری شروع شي